قرآن کریم کې الله تعالی د صحابه کرامو متعلق مونږ ته دا خبرداری راکړې ده چې پیغمبر علیه السلام سره کوم 1,24,000 ملګري چې هغه د صحابه کرامو په نوم باندې یادېږي او نن په دې وخت کې چې د هغه خلکو تذکره مونږ کوو نو زمونږ په ژبو باندې دا کلمات راځي چې رضوان الله علیهم اجمعین الله تعالی د هغه ټولو خلکو نه راضي شوی دی هغه 1,24,000 څومره ملګري چې د پیغمبر علیه السلام اعلی درجه والا متوسط درجه والا ادنا درجه والا خو د ټولو متعلق دا اعلان دی چې الله تعالی د دې ټولو نه راضي دی اوس د دې اصل وجه څه ده د صحابه کرامو داسې کم یو عمل چې الله تعالی ته داسې راضي شوی دی چې قیامت پورې په قرآن کې اعلان کړی دی چې د دې خلکو نظر راضي یم او که د دې نه پس دی هر څه وکړي خدای ما بخلی دی د دې دپاره جنت لازم دی په دنیا کې ورته الله تعالی د جنت زیری او بشارت ورکړی دی د هغې اصل وجه دا ده چې دا صحابه کرام دا 1,24,000 ملګري د پیغمبر علیه السلام دا ټول هغه خلکو چې دی خپل ژوند خپله زندگی خپل مال او خپل حال هغه پیغمبر علیه السلام ته وقف کړو د پیغمبر علیه السلام دین ته وقف کړو پیغمبر علیه السلام چې کله وفات شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته خلافت او حکومت ملاو شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه خلکو خلاف چې هغه د پیغمبر علیه السلام نه پس د زکات نه هغه انکار وکړو بعضې خلک هغه مرتد شو د پیغمبر علیه السلام دین او شریعت پرېښودو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه اعلان وکړو چې زما د پیغمبر او زما د رسول او زما د محبوب د هغه د دین نه د ذرې برابر هم څوک انکار کوي نو زه به د هغې خلاف جهاد کوم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته فرمایي چې امیر المؤمنین د دې خلکو خلاف د جهاد او د جنگ اعلان مه کوئ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمایي اینقص الدین وانا حی د پیغمبر علیه السلام په دین کې به کمی او کوتاهی راځي او زه به ژوندی یم دا نشي کېدی تر څو پورې چې زه ژوندی یم نو زما د پیغمبر په شریعت کې څوک کمی کوتاهی نشي راوستی وی چې څوک د پیغمبر علیه السلام د دین د ذرې برابر د خبرې نه هم انکار کوي زه به د هغې خلاف قتال کوم زه به د هغې خلاف جهاد کوم د کور نه به وځم که تاسو ما سره ملګرتیا کوئ نو وکئ او که تاسو ما سره ملګرتیا نه کوئ نو زه به یوازې وځم او د هغه خلکو خلاف به جهاد کوم د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا دومره لویه جذبه دا په دې وجه وه چې پیغمبر علیه السلام دا دین مونږ ته په ډېرو قربانو باندې را رسولی او په آخرنۍ خطبه کې پیغمبر علیه السلام دا خپل دین چې په 23 کاله کې د خپل امت ته را رسولی هغې خپلو صحابه کرامو ته حواله کو چې د نن نه پس زما د اوږو نه ذمهداري ختمه شوه زه اوس د دنیا نه روان یم وفات کېدو والی یم د نن نه پس دا ذمهداري ستاسو ده زما د دې دین حفاظت به تاسو کوئ بیا ستاسو نه پس چې نور خلک کم را روان دي هغوی به د دې حفاظت کوي تر دې پورې چې قیامت به راشي خو زما دا دین او دا شریعت به موجود وي دا تر قیامته پورې آخري شریعت دی او دا آخري دین دی د دې نه پس به دنیا ته بل شریعت او بل دین نه راځي د هغه وعدې په وجه چې صحابه کرامو پیغمبر علیه السلام سره وعده کړې ده چې یا رسول الله مونږ به خپلې وینې تویو خپل ځانونه به قربانو خپل مال به قربانو خو تاسو چې کوم دین مونږ ته راورسو نو په هغې کې به د ذرې برابر کمې کوتاهی مونږ نه راولو د هغه وعدې په وجه د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دومره لویه جذبه چې صحابه کرامو ته اعلان کوي اینقص الدین وانا حی زه به ژوندی یم او زما د پیغمبر په دین کې به څوک کمی راولي داسې نشي کېدی د هغې نه پس چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات کیږي د پیغمبر علیه السلام د دین هغه ذمهداري د مسلمانانو هغه مشري هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته حواله شوه هغه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې 22 لاک مربع میل باندې د هغه حکومت دی دومره لویه بادشاهي او دومره لوی حکومت کړی دی د پیغمبر علیه السلام د دې دین د حفاظت دپاره د پیغمبر علیه السلام دپاره خپل ځان قربان کو او د سحر په مونځ کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه هغه په خپله باندې امامت کو د سحر د مونځ دپاره جومات ته راغی مسجد نبوي کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه امامت کوي
نور صحابه کرام او تابعین ورپسې ولاړ دي. د هغې نه مخکې یو کس حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته پټ شوی په محراب کې او ځان سره یو نیزه ایښې وه. د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د قتل اراده یې کړې وه چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه مونځ ته ودرېدو او قرات شروع کو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین د سورې فاتحې دا قرات شروع کو نو هغه ظالم هغه را پاسېدو او حضرت عمر رضی الله تعالی عنه باندې حمله وکړه او 3 ګزارې په دې تشي کې وو چې د هغې نه حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر سخت زخمی شو او په ځمکه باندې را پرېوته او وینې ترې بهېدې. حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه هغه ورپسې وروسته ولاړ دی. هغه ټول صحابه کرام هغې رالل د حضرت عمر د راوچتولو دپاره. حضرت عمر ورته حکم وکړه چې ما پرېږدئ مونځ برابر کوي. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه خپلې مصلې ته رامخکې کو هغه جمع او امامت هغه برابر کو. چې کله مونځ شو نو د هغې نه پس صحابه کرام را جمع شو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته هغه ورته ووایي چې ما پرېږدئ تاسو وګورئ چې ما باندې دا حمله چا کړې ده. چې کله هغې لاړل صحابه کرام هغه کس چې چا حمله کړې وه ابو لولو فیروز چې هغه یو مجوسي سړی و هغه پې حمله کړې وه. چې کله هغې وکتو نو هغه په خپله باندې ځان مړ کړو په خپله باندې خودکشي کړې وه او هغه خپله هغه نیزه چې په کومه نیزې په حضرت عمر باندې حمله کړې وه هغې ځان ته په خپله باندې لاندې کېښود او په خپله په هغې وده شو او ځان یې ختم کړو خودکشي وکړه د ډېرې یرې د وجې نه. هغې ورته خبر ورکو چې دا خو ابو لولو فیروز په تاسو حمله کړې ده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د الله تعالی شکر ادا کوي. شکر دی چې الله تعالی زما په وینو باندې د یو مسلمان لاس هغه ګنده نه کو. وی ما بیګا شپه خوب لیدلی دی او په خوب کې ما ته الله تعالی دا اشاره را کړې ده چې ته به شهید کیږي. وی زه د شپې ادوم او په کټ کې پروتم د اسمان نه یو مرغۍ راله او زما په دې تشي باندې 3 ټونګې ولګولې او زه په هغې باندې پوه شوم چې دا زما د شهادت او زما د ختمېدو د دنیا نه د تلو دا یو اشاره ده. وی زه الله تعالی د مخکې نه په دې باندې پوه کړم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څو ورځې د هغه زخم د وجې نه داسې زخمي و چې کم خوراک به یې وکړو کم څښاک به یې وکړو پی به یې ورله راړل هغه پی به یې وڅکل چې پی به یې څنګه وڅکل نو په هغه زخم باندې به راوبهیدل داسې زخم و. د هغه وخت طبیب او حکیم د هغه دا حکم و چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه د دې نه ښه کېدی نشي. دا یو داسې زخم دی چې دی کم خوراک کوي او کم څښاک کوي نو هغه د ده په زخم باندې لاندې راځي. نو صحابه کرام ورته ټول راجمع شو چې ته د دنیا نه روانې خو موږ دقسې بې اسرې مه پرېږده. موږ له یو مشر مقرر که یو امیر موږ له مقرر که چې هغه زموږ مشر شي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ورته ووي چې زه به تاسو له په یو صفحه باندې نومونه ولیکم نمونه درته زه یو څو لیکم چې کله زه شهید شم او د دنیا نه لاړ شم نو بیا تاسو ټول راجمع شئ په هغې باندې مشوره وکئ چې کم یو کس تاسو خوښ وي نو هغه ځان له مشر کوي. په هغې کې 6 نومونه ولیکل او چې کله حضرت عمر رضی الله تعالی عنه شهید شو او هغه صفحه هغه صحابه کرامو کلاو کړه نو په هغې کې د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه نوم لیکلی شوی و. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه نوم لیکلی شوی و. د حضرت علی رضی الله تعالی عنه نوم لیکلی شوی و. د نورو صحابه کرامو د ټولو صحابه کرامو اتفاق هغه په حضرت عثمان باندې چې د عمر نه رستو به زموږ مشر او خلیفه هغه حضرت عثمان وي. پیغمبر علیه السلام په صحابه کرامو کې 3مه درجه هغه د عثمان ده. نو د ټولو صحابه کرامو په اتفاق سره حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه خلیفه شو امیر المؤمنین شو. د هغې نه پس چې کله هغه د خلافت هغه ذمهداري واغسته مسلمانانو کې عدل او انصاف راغی او د مسلمانانو هغه حکومت هغه تر کم ځای پورې خور شو. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه خلاف هغه څه خلک روچت شو. وی د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه نه رستو د خلافت حقدار هغه حضرت عثمان نه دی حضرت علی دی. نو په دې وجه د هغه خلاف څه خلک روچت شو. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د کور نه چاپېر هغه ټول خلک ودرېدل او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه به د خپل کور نه بهر نه را پرېښودو نه به د بهر نه څوک دننه پرېښودل چې دننه لاړ شي. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه 40 ورځې په هغه خپل کور کې دننه ناستو بهر به نه را پرېښودو. دننه به صرف دا کارو چې مونځ به کو او تلاوت به کو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په خپله باندې به دا حکم کو چې کله به په دې 40 ورځو کې ما ته لوږه راله د خوراک څه څیز بدن نه موجود نو ځکه په دروازه باندې هغه خلک ولاړو هغوی بدن نه څوک نه پرېښودل
ما ته به لږه او تنده راله نو ما به د الله تعالی د کتاب تلاوت شروع کو د قرآن تلاوت به ما شروع کو چې څنګه د قرآن تلاوت به ما شروع کو نو زما لږه او تنده هر څه به ختم شو ما به داسې محسوسوله چې ما اوس روټۍ وخوړه او اوس مې اوبه وڅکلې د هغې نه پس 40 ورځې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دې کور کې هغه بند او په 41 مرض باندې هغه خلکو په حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه باندې حمله وکړه کمرې ته دننه ورپسې رالل او صرف یو وینځه ورسره په کمره کې موجود وه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د حفاظت دپاره هغې خپل لاسونه د عثمان رضی الله تعالی عنه نه تاو کړل هغه ظالمانو په هغه وینځه باندې او په هغه زنانه باندې حمله وکړه د هغې نه یې لاسونه کټ کړل او د هغې نه پس حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغې شهید کو په کم وخت کې چې حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه شهید کېدو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مخې ته قرآن کریم پروت دی د قرآن کریم تلاوت کوي او د الله تعالی دا آیت تلاوت کوي فسیکفیکهم الله وهو السمیع العلیم صبغة الله ومن احسن من الله صبغه چې ستا دپاره الله تعالی کافي دی دا مسلمانان دا د الله په رنګ کې رنګ شوي دي د دی نه اوس د اسلام دا رنګ ختمېدی نشي دا آیت تلاوت کو او په دې وخت کې په هغې حمله وکړه او شهید کو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د بدن هغه وینه د قرآن کریم په هغه مصحف او په هغه صفحه باندې پرېوته او هغه تر نن ورځې پورې هغه قرآن هغسې موجود دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د بدن هغه وینه په دې آیت باندې پرته ده فسیکفیکهم الله چې د مسلمانانو دپاره بس الله کافي دی که په دی باندې هر څه راشي هر قسمه حالات پې راشي مصیبتونه او تکلیفونه راشي خو د خپلې خبرې نه به دا مسلمان رستو کېږي نه یعنی که حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه د خپلې خبرې نه رستو شوی نو نه به شهید شوی او نه به پې دومره ظلم شوی خو په خپله خبره باندې کلک ولاړو نو په دې کې ټولو مسلمانانو ته دا دعوت ورکو چې څنګه د پیغمبر علیه السلام هغه صحابه کرامو د پیغمبر علیه السلام د وعدې مطابق د خپل بدن وینې توی کړي او ځانونه قربان کړل سره د دې نه چې د وخت بادشاه او د وخت خلیفه دی خو د پیغمبر علیه السلام هغه موقف او خبرې پرې نه ښوده د پیغمبر علیه السلام هغه دین او شریعت پرې نه ښودو او د دې نه پس حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه هم د دې خلکو د لاسونه شهید شوی و چې د سحر د مونځ دپاره را روانو چې کله د خپل کور نه راووتو نو هغه وخت کې پې حمله وشوه حضرت حسن رضی الله تعالی عنه هغه وخت کې موجود و وی ما صرف په تیاره کې دومره وکتل چې یو کس په چا باندې حمله وکړه خو ما ته دا پته نه وه چې دا حمله زما په پلار باندې وشوه چې زه نږدې لاړم نو حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغه شهید شوی او سر یې نه کټ کړی نو دا د دې خبرې علامت دی چې دا لوی لوی صحابه کرام د حضرت عمر غوندې صحابي د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه غوندې صحابي د حضرت علی مرتضی رضی الله تعالی عنه په شان غټ غټ صحابه کرام چې هغوی د خپلو بدنونو قرباني ورکړه د پیغمبر علیه السلام د دې دین دپاره په دې کې د ټول امت ته دا یو دعوت دی چې سره د دې نه چې دې خلکو له الله تعالی لوی فضایل ورکړي لوی درجې ورکړي وي او د دې شهادت نه مخکې دی ته د جنت اعلان شوی چې که تاسو هر څه وکئ خو تاسو به جنت ته ځئ الله تاسو نه راضي شوی دی د هغې نه باوجود د پیغمبر علیه السلام د دې دین دپاره هغه د خپل بدنونو قرباني ورکړه او د پیغمبر علیه السلام هغه وعده چې پیغمبر علیه السلام ورسره کړې وه چې ما خو تر دې پورې خپله ذمهداري راورسوله او د دې نه پس اوس تاسو دا کار دی ستاسو ذمهداري ده چې تاسو به زما د دې دین حفاظت کوئ نو په دې وجه قرآن کریم کې الله تعالی فرمایي محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم دا هغه خلک دي چې په کافرانو باندې ډیر زیات سخت دي او خپل منځ کې د دوی تعلقات هغه ډیر نرم دي په مسلمانانو باندې نرم دي په کافرانو باندې ډیر زیات سخت دي دا صحابه کرام سیماهم فی وجوههم من اثر السجود د دوی په بدنونو کې د سجدو هغه آثار ښکاري د عبادتونو هغه آثار ښکاري د دوی په مخونو باندې د عبادتونو هغه آثار ښکاري الله تعالی دې مونږ تاسو ته د صحابه کرامو په لاره باندې د تلو د عمل کولو توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین الصلاة والسلام على سيدنا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.